میرم شانه روغلله پناه شمه د ابلی باجه راغېږي ډېر مزال مې په لیاره وکړ کینان چې ډېر خوند دی او که میر سره د پروګرام نه راکښله که چار بلې ته مته ورسې لته که خپل مچ روغله غلای مو ته مست شوی و پښتو دا روایت دا چې ورته نو بل به ثبات وتا کوي هغه سره خبره قربان دوا ور ځکه پام ځکه ش پرواتل ځکه چې پستر کې مې تیار روغله ځکه چې دلوځه مې تفای لیدل نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کتن کے نصر فتح علی شے موجود یو چنن دے اقتدار ورودو وڑا زبردست ورودو امید تو سب نے او دے چرا وٹھ ما کا سڑا غولې ماړی کړ نه ختمي سلام نه هات مې مړ ودر مو سره ودري خبرو کوي پاسه ما خبره به بیا وکړه دله دا ورودو چمش کتن کې دی دغه ته پروګرام یا کو او دا خطر په نورغله ته سات ودري خبرو کو چیرې نه روغله ولا خبرو کو بعد ټول خبره په جواب لا غلای میرم شانه روغله پناه شمه د ابلی باجه راغېږي ډېر مزال مې په لیاره وکړ خو داسې وکړه چې به مو ته بیا جامه وکړم نه یت کې ټیم دا مطلب مې خبره دا کړه چې ته د مې بیا نه خونی ہے په نایوري کا پناه شمه د ابلی باجه راغېږي داسې وکړه معنا چې پستر کې مې تیار درې مې زه د ماړی کېر نه ختمي داسې دل ماړه خو درا یو میټو درا داسې مولي مې لکه درې سالو چې د ورې د نه رې ترې یاره خبره وشه لکه مو ته خو پیرلی د شکره خبره د خپلې وکړه ښه خو داسې لا تیرې کړي مې د کار باندې تیرې شوې صادق ورته چار بلې ته مته ورسې لته خپل مچ روغله غلای مو ته مست شوی و وای ول وشه نه پامیس مې بول چا باندې پړاو کوم ته چې دا خو دا ترته پړاو کا چې دا شوی چې دا خو ته د مالګری ورودو بیا مو چې په مال سره زوم را سوا غلای ډر مزال مې کړای دی کنه خپه کېږه ما د مړه یو خبره په شهرغله کا په ګاډي شهرغله کنه په شهرغله کې مانه داسې ګاډیون مې چې مخه مې نشته دوا ور ځکه پام ځکه ش پرواتل ځکه چې پستر کې مې تیار روغله ځکه چې دلوځه مې تفای لیدل نه او خبره مې داسې درته کړه چې خبره ته غوږ ونسه چې ماړی کېر نه ختمېږي مړه خو زه به شو ګټ چیرې دی ګټ آیره دې کړه او دا څه چې ته په تامبي ورو مته ډېر وړایل ده یاره ګول هي په تامبي نه چې دوی چې پوسټ ورچ شوی وای خو بوته خلیل یار وشه چې خلیل زدام را ویر شو دله جی دغه وزیر د مرفان راغله ته د خبرو له اتی چې مستو د مدد نه پروګرام وغوړي قدرمن کتن کې په مقام دی او سم سره موجود یو چې اقتدار چې کومه دواري کوي دا او دا هیوی ورو دی او ان شاء الله پروګرام هم کو ته ډېر مزدور او سره مې چې ودري خبرات راکړي دی او اسلام باید چې دا مش کتن کې په کا ورو تنظیم فرنګو څه کمای به شای هلو شاه سہیل بھائی السلام علیکم په ټول نمخ خو زه ته د ټیم ډېر شکریا ادا کوم چې په دې مرا نیولې واښه ته د مصروفیت هم ته پته لګیږي چې سمرا مصروفیت دي بس میر الحمدلله ورو روانه دلیا ډېر ښه نظام ترتیب مرتیب لګیا ده او بس د میر وړي کا ورېرو بس مې چې سکته بخړی یعنی یار دو سال مثال ټول روشي او کینان چې ډېر خوان دی او که میر سره د پروګرام نه راکښله که قدرمن کتن کې په کوم اقتدار به سره موجود دننو ورودو ماشاءالله الله پاک ته په هر سره ترای ورو چې کومه د په زندگی شو دل سی واغه چې مطلب دنا یار دوست چې څنګه کسونی اون هپان شي نه ډېر راخوراوري د سره میرزا کړي د حواله سره چې دننو د څنګه محسوس ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اقتدار بھائی د ورستنن څنګه فیل کوي د ورس خو داسې فیل کوم چې د خو زندگی و اهم ورځي خلک انتظار وي خاص کر یور دوست په انتظار وي او بل دا خبره ده چې لکه سمرا یو روم دوستون سمرا لکه د میر فیملی ممبرز دي هغه دي کنه
دغه زه ډېره شکریا ادا کوم تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې روغل وسه مطلب د دوه مدرېمه ورځو سره لګیای چې کوم د سه کسان دي ملګری مې دا ملګری مې نه دي دا مې د باډي پارټس دي لکه لاس پښې مې دي د الله تعالی ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې نن ورځ یقینا چې موږ دې پوره سخته وه په دا چې موږ ګڼ شمېر ملګري دي او الحمدلله ټول شرکت وکړو او موږ کوشش وکړو چې ټول حاصل شي څه ورځې مخشه د نوید بای چې موږ ماما دی دا موږ مامو مطلب داسې ځوان اوس داسې نه و چې مطلب یو اچانک حادثه وشوه مطلب وفات شه بیا لکه مزارات کوم د زنه یورون دوستونه نه پوتې دي خو دا روایت ده چې ورته نو بل به ثبات وتا کوي هغه سره خبره ده قربان ان شاء الله تابعداري هر قسم کی تابعداري سے بات وی ان شاء الله هر نمونه د اتبان وتا تیاری قدمونه کتن کې په مقام د میر نیاز علي بای سره موجود چې دی لاکیمبارو سره تعلق لري او پبلک هیلث سیکټري ماده دی ایس ډي او دا په ټول مخ شمیر تاسو علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام لاکیمبارو تر غله د بنيسي ورودو کتل سره محسوسه نن دا ورځ زه خو ډېر زیات پراود فیل کوم او ډېر زیات خوشحال یم او بنو والو خو ډېر زیات لکه عزتمن او مهمان نواز خلک دي او چې کوم نن پروګرام ډېر زیات مې خوښ شه ډېر مزه یې وکړله څه کمی نه ولله او اقتدار ته زه زړه سره مبارکي ورکوم